كتاب الطهارة مخکم کوم عبارت ته له دوباره وایو مونږ ویلي ولا مشامي رحمه الله کتاب الطهارت کې لیکلي چې مدار د امور دین دا په 15 اشیاء مده ان مدار امور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات دا 15 دي به بده کې اولنی چې دي والاولاني ليس مما نحن بصدده دا غيبا سمن کوم او به دریم نمبر عبادات دغه سلوکا والعبادات 5 الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد معاملات بنزدي المعاوضات المالية او مناكحات والمخاصمات امانات وتركات عقوبات بنزدي قصاص حد سرقة زنا قذف ردت پدی پنځو مداري امور دین کی عبادات چې دي د ټولو نه اهم دي چې انسان ورله پیدا دی د عبادتو کې صلات د ټولو نه اهم دي اول به تبوسم کیږي ارکان اسلام کې د کلمې نه پس اول مرتبه معنی دي نو د دې په وجه زمنګ مصنفینو شروع د کتاب الصلات نه کړی دا ټول خبرم دی لپاره وکړه کبه به سوال وکي چې دلته خو کتاب الطهارت نه شروع شوی دا صلات نه خونه ده نو دغه جوابداري یو قاعده ده اول صغرا طهارت شرط ده د پاره د صلات او کبرا شرط شي چې د پشه مقدمیات ساتي د کبرا چی د قاعده کلیه ازین کې نه وای نو طهارت شرط ده د پاره د صلات والشرط لاندې قاعده د مقدم للمشروط دغه وجه د طهارت په مقدم وي په صلات باندې تاسو ورسېدلې په عام طور خلک بل تعبیر هم کوي طهارت چې ده د موقوف علیه د صلات د پاره او موقوف علیه د شی چی د پښبانی مقدمي برحال کتاب الطهارت کې اعراب مور ذکر کړي دي یا هو مرفوع دي خبر د مبتدای محذوف دي هاذا کتاب الطهارت منصوب ویلشی مفعول به بشي حاکا یاخذ کتاب الطهارت مرکب اضافي دي کتاب الطهارت نو دې تعریف کو اول د کتاب کو کتاب مصدر دي دې خپل معنی جمع ده جمع معنی د ضم شيء الى شيء کتاب کې مسائل یو بل سره زم کیږي او عرفن کتاب چاته ویلې کیږي انور په کې منځ کې پرې دی هشه کې ارڅ دی کا تاسو کتاب راوړې کا نشي راوړل ته چې د ولې کی جمع مسائل مستقله اشتکنه دا څه کوم ځای نه لګیم دا غزي خو ته معلوم دی اصطلاحي تعریف د مستقل مسائل جمع کول مستقل مسائل چې هغه د شات تبعنی تاسو ته معلومه ده د هر باب مسلې چې د هر کتاب هغه د بل کتاب د مسائل تبعنی ندی وجنه ته مستقلی وي اي الفاظ مخصوصه داله على مسائل مجموعه په یو مجموعي مسائل باندې چې دلالت کوي دې د کتاب ویل کیږي عام طور باندې د مصنفین عادت ده د اهم مسلې دي خاطر شروع والا چاہو کتاب ذکر کی باب ذکر کی کتاب کی او بے باب کی فصل ذکر کی نو کتاب کله ذکر کی باب کله ذکر کی فصل کله ذکر کی نو فل کتاب عندهم نو کتاب تعریف شو عن عبارة عن طائفة من المسائل وصف مسائل ويكون محكم مسائل ویلو جمع مسائل غیر منصرف ده کنه او الابلام چې براشي وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر بيخو لكسر وركو عباره عن طائفه من المسائل اعتبرت مستقله شملت انواعا او لم تشمل کروما باب نټیک دیغه دا د مسائل د یوی ډلی د یوی طائفینوم دي چې مستقل تور له اعتبار ورکړل شوی وي انواع ته شامل وي او کنه وي
کانوا ډیرو انواع ته شامل ویم کتاب دی او کوړتنی وی شاملم کتاب دی خو چې مستقل مسلې پکې وي دا مستقلتن فیدم ذکر کړي دا مطلب د چا تبع نه وي او نه څوک د دې تبعي نو بده کې کتاب الطهارت هم شامل شو ځکه دې کې ګڼ انواع دي او دغه شان کې څوک انواع پکې ګڼ نه وي لکه کتاب الاختبر علی راشد ان شاء الله کتاب المفقود هغه کې انواع نه هغه تم کتاب شامل شو ځکه مستقلی مسلې پکې دي انواع پکې وي کنه وي او کچری یو کتاب داسې او چې دغه دلان دي انواع توجه نو به دغه هر نوع ته باب ویل کیږي او که یو کتاب داسې او چې دغه دلان دي به اشخاص نو به هغه ته فصل ویل کیږي وس کتاب جنس باب نوع فصل هغه شخص دې تعریفونه پکار دي کا جنس تعریف تاسو ته پته ده منطق کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق ده کنه اصول فقه کې وای کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض اغراض مختلف فی انسان مذکر بالاغراض ده مؤنث بالجنس ده سدا فقه کې مولوی د جنس تعریف دار کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالمسائل مختلفین بالمسائل ټیک ده چې مختلف مسائل وي خود دې باب ویګه د دې کتاب ویم دا د جنس د کتاب تعریف شو نوې تعریف چره کلی مقول متفقین بالحقائق کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض اصول فقه کې دې کې بسوا یو د نوعي یعنی د باب تعریف کلی مقول علی کثیرین متفقین بالمسائل بوایو مسائل به متفق وي او به د فصل تعریف بداشي چې هغه کې شخص مسائل وي د یو نوعینا شخصي مسائل بکی وي خاص خجی اما طهارت بیان راته کوي لغوي تایراولی تعریف کوي فتح سره چشي نظافت پاکوالی ته ویل کیږي او کسره سره شي طهارت نو به اعلی ده همدام تور معنی د عربی قانون دی فتح سره چی هغه یو مانور کې کسره سره عالی د پر استعماليږي او که زمې سره شي طهارت نو هغه ابو ته ویل کیږي کوم معنی چی طهارت حاصلېږي وبمعنى ما يتطهر به من الماء ماغه مطلب دی اصطلاحي تعریف د طهارت نظافه المحل عن النجاسه الحقيقيه والحكميه پویږي په محل پاکول د نجاست حقیقیه او حکمیه نه د طهارت ویل کیږي مې مسله دا چې کتاب الطهارت زموږ مصنف رحمه الله نور مصنفین په لفظ د مفرد سره راوړي حالانکه دې کې ډېر مسائل دي انواع په کې ډېر دي طهارت ویلې وي خوا نو دغه جواب دا دی لکه طهارت د صوب بکې دي طهارت د مکان بکې دي طهارت د بدن دی وغیرہ نو ولی مفرد راوړی دی ندی کوم د نحوی کما قاعده راغی ذکر کړی دی چې دا مصدر دی امون ویلی المصدر ولا يذكر ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع دی خپلم ذکر کړی واصله ان الله يثنى ولا يجمع مصدر اصل کې اسم جنس وی ټولو ته شامل وی لګوډې روتا خجی قاعده لراشي والطهاره شرطها خبره ده ارکان اسلام کې د مونږ شروع ده هغه اهم دي نو هغه مقدم کړي وي نو ولي طهارت راوړو او طهارت شرطها صغرا وشرط مقدم على المشروط دغه په وجماني طهارت را مخکې کړي دي به طهارت په دوه قسم لري ان شاء الله بیان براته کوي یو صغرا ده یو کبرا او دس او غسل چې ورته منغوایو نو اول یو دس مقدم کو ولی اما اقتداء بالکتاب العزیز قران کې الله ده او دس بیان مخکې کړي او دویم دا به اعتبار شدت الاحتیاج او دس احتیاج زیات وی او غسل ته کله کله راځي مکلم چې مخصن نه ارمانی الله پاکه نن خو څوکي عجیب کار دی برابر شي داس به برابر پاتېږي ما په دې پرون سوچ کوم چې دا څه چل دی وخت موږ را پاتې
ټول سور ګډوډ شي نو سوار الله خلک وران کې بيخي هجي مخکې راځي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيمان ولو إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم وأنتم محدثون إلى الصلاة کله چې تاسو اراده وکړئ إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون دا پکې روباسئ چې کله تاسو قمتم من د منځ اراده وکړئ او به اودس ای ځکه کودس به خدا خبرې نشته ده فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ونیسه دا مشهور اعتراض ده به موږ سوال لادي چې آیات الوضو چې ده د مدینه کې نازل شوه ده تاسو مدنی سورتونه پیژنئ مدنی سورتونه چې بعد الهجرت نازل شوی دی صحیح تعریف دی کار ځکه کما کې ولې نه مکی سورتونه چې قبل الهجرت نازل شوی نه دا خو مدنی دی قبل بعد الهجرت نازل شوی دی هر چې صلات دی اخو مکه کې فرض شوی قبل الهجرت نو یو بیروي توجه چې مونږ د بار او د شرط دی او د سیمون نه کیږي او ورسره معلومیږي مکه بدور کې او د سنو ځکه د آیات نو راغله او بهم خلکو منځونه کول دا څنګه شرط دی ورله په سوال پوه نه شولې قلنا سره جواب کړی دی چې یار آیات کې بیان نه راغله ضروری خو نه ده چې د الله د طرفه د حکم نه وي منګه وحی غیر مطلوب جنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پکړي هغه بوجه به ودس کولو او دویم جواب هم کېدل شي چونکه مخکینی امتونو مخکینی انبیاء کوم شرایع دي زمون اصول فقه قاعده ده ترڅو چې دا غینه منونی شي نو هغه په منګم لازمي نو هغه او داس کولو من نه ورغلی په منګم لازمو حدیث کې راځي کنه هذا وضوء ووضوء الانبياء من قبل معلومیږي چې مخکې هم کوله خجیم فاغسلوا نمولې سه رستو بیان بهم را روان دی وسی وایو د چې لن ته وایو الغسل چې غسل اصطلاحي تعریف ورل کړي لغوینا لاندې شته کنه هو الاساله غسل معنی دی وبت ویول او حد اسالت سره دا ډېر اهمه مسله ده د غسل تعریف دا دی وبت ویول په بدن عضو باندې خود څومره ویول دا را ته بیان کا اي يتقطر الماء ولو قطره او قطرتين بس دا غسل تعریف شوه مې راوي کا چې بس ساس کې دوساس کې وڅسيږي بس تا غسل له او ک لون لا سرکاږي او ساس کې تنځي نو به وتا مسح ویل کېږي روان دي کا دا د ځینې مسائل چې مرکزی غدا بیات ساتي هجي وجوهكم حد وجرة بياني من قصاص الشعر الى اسفل الذقن طولا تیزن شروع کیږي د تندي کوم بخیری اختدي تر د دې اډو کې پوري دای طولن شو او د دې غوږ د یو نرمه نه تر بل نرمه پوري ارزن حتی د دې ګیرینا پس او د غوږ د ایسینا مخ کې چې کوم خالی زی راځي دا هم پکې شامل لري دا طرفین راي د تاسو په طرفین پیژلې امام ابراهيم الله امام محمد رحم الله عمده مفتبه ده امام یوسف رحم الله په کې دا نه شاملې کا تاسو ګورئ ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا حتى أنه يجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن عندهما عذار د ګيري سي د ویلې کې ګلان دي د ګيري سي او د اذن مینس کې چې کوم ځای دی غیا دی عمده مفتبه راي ده مخکې راځي وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق الى المرافق الى بمانه د ماده من شر می تعمیل کې ویل الى بمانه د ما راضي مع المرافق مرافق چې د مرفق جمع ده مرفق دې مړون دې ته ویل کېږي څنګه مر مم معنی کسره او فا معنی فتحه ده مرفق او عکس چې کوم ده مفصل اول فتحه دویمه کسره هغه دې ته ویل کېږي دا مړون چی
خجی جزئیات ذکر کړی دی ابتدا چې کو پاو داس کې نه د غوتو نه بشرو کو د سی برازو کچا د سی وکړم کیږي ور سره نور جزئیات ذکر کړی دي کچری داودس په اعضاء کې یو عضو کې څه اعضاء زیتو لکه غوته زیتوا نو دغه وینځل هم فرض دی یاد ساتئ والکف زائد نو دغه وینځل هم زائد دي چې درې لاسو واجب دي فرض دي او که یو عضو کټ شو او بيخي د بدن نه لري شو بس قصه ختمه شو دغه وینځل به نشته اجي مخکې راځي ومسحوا برؤوسکم مسح تعریف کړي هو الاصابه رسیدلو ته ویل کیږي رستو ان شاء الله اصطلاحي تعریف دې ذکر کوو به امرار اليد على الشيء ته ویل کیږي اصطلاح کې اصابه البلل العضوه اصطلاحي تعریف اصابه البلل العضوه چلنواله عضو ته ورسیږي لاس پر راکاږي جزئیات ذکر کوي لګو توکي دي ما تاسو ویل تاسو چې شامی کې سره روان دي موږ ذکر کوو هم دا یادو مې کله چې سر گنجو به بس کوي بس په گنجي حصہ باندې دي مس کوي نو څه به وکړي نو او که ویختیو د بره د ویختو دی کوي نو ویختو باندې کومه مسله بس دا بداسي لکه چې په اثر باندې وشوله حیات ساتي ویختو باندې چې مس وکړه په سر باندې مس وشوله دا الا چې دا ویخته د سر په حصہ باندې نو کله چې ویخته غټي د سر د سینې لاندې راغلي اې د سکته په مخ باندې راو ورځي او به پاغي مسو کی به نه کیږي د سر کوم حصہ د غي د برک ویخته دی پاغي به مسکو خبره زین تراله کنه کله چې په سر باندې باران وبولګیدل یام وب څلور مېسه د سر لمده شولا مسما سو شولا ځکه دا خو د مسلم برکار وشو تقاطر مر سره رااله یو سلی سر مسکو ویختیو به سر وخرولو دوباره سر مسې د ضرورت نشته بس شوی داغه دا مسله به ان شاء الله رستو ذکر کو اصول موافق وسیاسي ووري کې وسړي د ګیرینه لوندواله رواخستلو او باغی د سر مسه وکړه نه کافی کیږي ورسي وجوایو خان ان قریب دغه مستعمل وبدي که د لاسلونوالو هغه براخ کولو بس به ټیک ده مخکې څه چې لیکل شوی دی هغه ارجلکم وارجلکم باسته دا به موږ پریدو امسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين لاندې راشي وانما ذکر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنيه د قاعده په خاطر باندې او هغه فقهي قاعده ده د اعتراض جواب کو اعتراض زره کزین کی الله پاک مرافق جمع ذکر کړل ال المرافق دا سیدا حالانکه دو دي کا او به چې گیټو تورل ال الكعبين هغه مفرد ذکر تسنیه ذکر کړل په سوال پوه شولې ولی دا سی وکړه یا بدواړه عام طور موږ نحوه کې دغه شان سوال کوو دا سی وایو یا به دواړه تسنیه ذکر کړي وي یا به دواړه جمع ذکر کړي وي نه اصل به اصل څه مطلب دواړو کې یو شانواله وي اوس بدل ذکر کول د غیر اصل او غیر اصل لپاره وا نقطه ذکر کې دلیل به النقطه للفاري دا څه ده کنه او کدواله تسنیه به خو صحیح وا هغه د پر دلیل ته ضرورت هم نو دلیل مدعی له پکاري کا ان شاء الله اوس بدام مسله مو کو راضی رااله مدعی له دلیل ولی پکاري هغه خلاف الاصل خبره کوي مدعی چاته وي د چا خبره چی نسل مخالف وي کتاب دی مولوی صاحب سره سره دی وزم زما دی نسل خدا د چا سره ور سره دی هم داغه وي ځکه مدعی د پر دلیل نو نحوه کې من عام نور فنون کې چې کله خبره د اصل نه وړي به ورته دلیل پیش کولی او که په اصل معنی او دلیل ولا پیش کې نه به پروخ سر معنی پټی لګولی به سړی لیونه ښکاری شي باندې کې مرحله د اوس دلیل وګر دی ولی داسې وشول خلاف اصل مطابقت په دوړو کې ولې نه ذکر د ځینې خبرې په څه لګي زیاتی کما دغه مقصد دا چې تاسو غو اصطلاحات تعبیراتونه لک خبر شي امید دې چې تاسو به خبرې
برحال ویو به یو نیم به کې خبر ناراضي اوس په کې قاعده ذکر کو سوال مرافق جمع او کعبین تسنیه ولی ذکر شوله جواب قاعده مولوی صاحب کله چې اکثر اشیاء تحت خطاب واحد ذکر شي په حکم د واحد کې غن شی یو خطاب ورته وشي غن شی حکمن چونکه حکم وته یو شوی حکمن دغه مطلب دی حکمن واحد وی حکمن واحد معنی حکم ورته یو شوی دی تاسو ورسېدل دا قاعده ده لأن ما كان واحدا من اچھا اصل قاعده چې دا غمه پرې خصله لاندې را لمه دا ورستو دا بل مسله ووري دا بل ورستو دا کوم چې مو ویلا سوال مرافق جمع او کعبین تسنیه ولدا جواب نحوی قاعده ده فقه غنه ده کذا فقه تلاړه نحوی قاعده ده ما كان واحدا من واحد فتسنيته بلفظ الجمع وليس کم شي چې د یو نه یو وي یو کې یو وي نبی ته دغه تسنیه ذکر کې بل لفظ جمع و ذکر کې څنګه چې دا کنه پلاس کې یو دا بل لاس کې بل دا ونه رسیدلې به کم شي چې په یو کې یو وي یو کې دوا یو کې درې یو کې څلور نه بس کې یو کې لکه ګټي یو کې دوا دي خپل کې دوا ګټي دي نو کم شي چې دا سي چې په یو کې یو وي قانون د نحوی دار چې کله ته د تسنیه ذکر کې فلفظ جمع سره به ذکر کې فقط صغت قلوبكما الله پاک فرمایي قلوبكما پکارو چونکه قلب واحد من واحد د بدن نه یو دی بدن کې فقط یو قلبي تاسو ده کنه نو که تسنیه ذکر کې فلفظ چا به ذکر کې جمع باندې اون رسیدلې او کوم شی چې دویمه قاعده په یو کې دوا یا زیتی نو به که تسنیه ذکر کې هم په لفظ د صيغه د تسنیه سره به ذکر کې او وما كان اثنين من واحد فتسنيته بلفظ التسنيه دا خبر وشو لکنه دا بل قصر سره روانه ده حدیث پوری قصه ختمه البحث الاول اجمال ووري مولسب منګه مقصود والشروع شو بحث اول کې ازاله د حدث اصغر را بیانې حدث اصغر او د شورتوایو دي کې بدره اجزا ذکر کی فرایض صلات بلکې سلور فرایض صلات فرایض طهارت او سنن طهارت مستحبات طهارت او نواقض طهارت سلور اجزا به کې ذکر کی بچ دا باس ختم شي د خیره سره به دویم باس شروع شي دویم باس کې به ازاله د حدث اکبر را بیانې غسل چورته منغوایو هغه کې هم څلور ذکر کوي څلور اجزا فرایض غسل مستحبات غسل سنن غسل او نواقض کم سره چې غسل واجبېږي نڅو بشي دو باس شو دریم باس کې به ما تجوز ازاله الحدث والنجس به وما لا تجوز کوم وبو سره او دس کیږي غسل کیږي کوم سره نه کیږي سو باس بشي درې باس بشي کا دغه به خپل وګت بیان دي انتهایی مزیدار څلورم باس کې براته د مای مستعمل بیان وکي کوم معنی چې مفتابی راي موافق او دس نه کیږي پنځم باس کې به کیفیت د طهارت کوم شي کې چوبا چول شي یعنی لوخه دغه د پاکوالي طریقه به سی براته بیان کی شپږم باس کې براته انواع کویانو براته دو نوع بیان کې او دغه احکامات براته بیان کې کویا په دوه قسمه دي بلکې درې قسم جوړیږي هم باس کې براته به د جوټو بیانو کې څلور قسمه جوټي ذکر کړي موږ به پنځه جوړی کو سره د احکاماتو نو باسه د باب تیمم پوری دي ان شاء الله صحیح ده برحال ازمون مصنف رحمه الله فرمای ففرض الطهارة پکار خدا وا چې ففرض الوضو ویلې وکنه دا وی ففرض الطهارة چونکه طهارت عام دي او دا قانون دي چې کله کله خلق خاص پر لفظ عام ذکر کوي مجاز مرسل 24 علاقی دي کا 24 علاقی تاسو ویلي نورون کې حاشیه کې ذکر شوی ټوله نغی کی ودام د ذکر العامی مراد ترنه خاص ذکر طهارت مراد ترنه وضو فرض خپل معنی سره
فرض ان شاء الله تعالی ان قریب سے راځي په اول درس کې به وایو شپږ معنی باندې استعماليږي هغه کې یو معنی قطع ده یقین نو کوم حکم چې یقیني هغه د فرضي حکم ویل کېږي تعریفي کو ای لغوي معنی شو اصطلاحي تعریفي وفي الشرع عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصانا دا مقرره حکم ته ویل کېږي فرضي حکم ته چې زیادت او نقصان نه قبلي ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيه قطعی دلیل سره ثابت وی لا شبهه دای بیان کوي چې کوم شی قطعی مولي سی وای کې شبهه هم نه وی لا شبهه فيه نو ثبت بدلیل قطعی د احترازی قید د دې سره واجب بار کړلو مخکې راځي د دې په مصداق څوک وی قران نه چې کوم حکم ثابت شي او هغه ظاهر وی یا نص او مفسر او محکم وی یا خفي وی خو بیان شوی مجمل وغیرہ او یا خبر متواتر سره کوم حکم ثابت شي نه دا به فرض وی حتی چې دا سه فرض به وی که څوک ته انکار کوي نو کافر کیږي با خو یاد ساتئ مولوی صاحب دلته فرض الطهاره کې دغه فرض نه دی مراد کا د کوم په انکار چې سړی کافر کیږي ځکه دلته موږ اوس ته او داس بیان کوو او پکې وایو دا مرفقان چې دي دام پکې داخل دي او کعبان هم پکې داخل دي حالانکه امام ظفر رحمه الله نه مني نو که څوک ته انکار کوي دا غي نه خو کافر کیږي نه تخول څوک د فرض نه انکار کوي کافر کیږي کنه نو دلته فرض الطهاره سمانه ده دلته نه یادوما زمونږ د فقه په ټولو کتابونو کې یادوما المراد بالفرض هو ما لا بد منه في الوضوء من حيث كونه ركنا چې د رکن په حیثیت کې په اودس کې کوم شی ضروری حق ته فرض ویل کېږي دلته د دا مراد ده تاسو پوهیږئ مخکې راځي ما ترک متوجه شي مولوی سي پدې کې فرض الطهاره بحث اول کې د جزء اول بیان د اودس د فرایض بیان دی ماته چې اوروي زه تغییر کې پر اعظم دې طرز بیا اوروي بحث اول هغه عنوان به وایي به بدی کې څلور اجزا دي اول جز د پر عنوان وایي فرایض وضو نو فرایض د وضو چې دي تاسو ټول ته معلوم دي څلور دي درې اعضاء مغسوله دي مخلصون او خفي او یو مسحده دا څه ده کنه خاصي مطلق د اودس حکم بیانو تحتوي على مراق الفلاح معنی دلته هيك لیکلي اودس مطلقا څلور قسمه معنی دي کله فرض وي کله واجب وي او کله مسنون وي او کله مستحب وي فرض دا منځ د پاره که فرضي کفایي منځ وي او که فرضي منځ وي معنا کله زمونږ هم منځ دی او که جنازي منځ وي فرض دی ورله راسي بي او که کمالي منځ وي لکه مونږ چې او که جزئي منځ وي لکه سجدي تلاوت وغيرها ده هر یو د پاره او داس چې فرض دی د کلهړین به او د سجدي لګي سجدي شکر دا غلطه کوي تاسو ویږي کنه دغه شان هر هغه کار چې به او د سنه کیږي لکه قران مسکول ډیر بارم فرض دی د مفتابه رائے ده واجب دویم قسم او داس چې واجب وي دا طواف ته بار او داس کول واجب دي یعنی د او داس نه غیر هم طواف کیږي خو ور سره دم لازميږي دریم سنت نبی رسول الله والسلام بچ کله ود کېدلو نو د خوب د بار به ودس کول د مسنون دي رسي مستحب نو مستحب چې فقهاو د دیر شنم زید مقامات ذکر کړی ال ودس کول مستحب دي ویږي په لکه اغه نه یو نچول دار کله درنه ګناه کېدل او دس کوا د سره الله په ګناه ختمي حدیث کې راځي کنه ګناونه زایل کوي او توبه ور سره وباسي برحال به دا ودست پر شرایط دی مولوی سیم دغه بیان وکاو اول نمبر عقل ولا شرط دی علامه شمی اشعارو کی ذکر کړي مزیدار ښه عقل ولا شرط دی وجه بعقل سری معنی مون نشتره نو داس من بني واستې موړي کني د اصول فقه او باسته ان شاء الله به کله وکړو امر په بیان کې مامور به څلور اقسام ذکر کړي دي خاصه ذهن کې صح ذهن کې کنه مو سامي یاد کړي والده نه کې دادي
مامور به یو قسم چې هغه کې ذاتی حسن نه وي بل چا د پاره واسه بل چا د پاره وي حسن لغیره چې ورته وایو مونږه به د حسن لغیره په خپل یو حسن لعینه دی بس قصه به وکړو نو سمرانی ولیدا یو حسن لغیره دی حسن لعینه عین کې حسن لکه صلات کې خپل حسن دی صلات چاته وایي رکوع ته وایي سجدي ته وایي قیام ته وایي دا ټول د منعم ذات د شکرې د پاره دي نو بس حسن دی کنه د چا شکریا ادا کول حسن دی یو حسن لغیره چې ذاتن پکې حسن نه دی بل په وجه پکې لکه او داس یا جهاد دغه وزاتن حسن نشته څه خلکو کورونه ورانه خلک وجنی او یخنی دا وسار وختي را پاسېدل څه کې الکه او داس کومه دغه حسن کم دی ها حسن بګر غیر په وجه دی چې هغه مونږ دی به حسن لغیری خپل کور کې بدو قسم دي تاسو پیږئ هغه یو هغه دی چې د حسن لغیری چې د چې د ادا کړلو نو کوم حسن لعینی د چا د بار چې دا ادا کې هغه ور سره نه ادا کیږي هغه د بار مستقل فعل کې هغه دا مثال له او داس دیو کو مونږ نه کیږي بار مستقل مونږ کې مستقل فعل کې مونږ لپاره پوهیږي به حسن لغیری بل قسم دار چې بس کم حسن لغیری د ادا کو کنه د چا د بار چې دی یعنی څوک چې حسن لعینی دی او خپل راضي لکه جهاد دیو کو د سره باري الای کلمت الله ور خپل راضي تاسو پیږئ دا خبره مانه کول خاصه وګراله اصل کې مقصدی خبره وس کوم حکم دی یونس سے بچکل خبره کوله اگلی بات بہت اہم ہے وہ سره ډیر اہم ده دا وسواره یو سره حکم د اخیرو دواړو دا ده چې ترڅو پوری حسن لعینه باقی وي د غیره بم باقی وي ترڅو پوری شعرای کلمت الله ته ضرورت جهاد وي ترڅو پوری چې منځ وي او دس وي ښا نو خبر اخیر کې دی لراله بیا عقل سړي باندې مون نه قانون دا دی چې حسن لغیره چې د چا د بار دی چې هغه پچانی حسن لغیره بمبه نه نو بیا عقل سړي مانی نه نو دا سم په نشته ونه رسېدل لري او ترتاو شو کنه خو څه څه پیدا بشي دا بس به بار ذکر کوو تاسو بیان شي ان شاء الله مخکې راځي یو دا شو دویم نمبر ولا بلوغ دی کې مکه زړه قصه ده مونږ په نشته بس او دا سم به نشته نابالغ یادومه نو بلوغ ولا شرط دی اسلام کافر چې دی هغه خو د فروعات هغه معنی نه ترڅو پر ایمان نه راوړل نو بس غیر مسلم معنی او د سم نشته صلات به نشته او د سم به نشته څلورم شرط ولدا دی چې د وضو په مقدار باندې کمی او به پاغه باندې قدرت وي کني به خو به تیمم کوي دا څه ده کنه څلورم شرط به مقداري وضو چې کمی او به پاغه به قدرت وي پنځم شرط حالت حدث کې به وي حال او دس واجب وي کا او دس دی وو به خو دس نه واجب تاسو راځي به تحصیل د حاصل له او دس دی دوباره او دس کې خدا تحصیل د حاصل من نه دیکھا ویږي کنه هر تحصیل د حاصل خو نه نه دا وی مکنه مخکزو ټیم ر باندې ونه وړي وېما سره مسله وکم که سره د قصې وېما سره د قصې د سیو جامع رشید تدلی او مال افتا کې داخله را کسری سره ناس نه را کوله ورمال مال د قصې می چټول راځي موږ د تازه درسونه کول موږ د طالبای کې درسونه کول نور الانوار او د کافیه درس ومل بس نه تدل ما وفاق کې نمبر کیمرا لري بد نصیبی دا دوره کې نمبر کیمرا لري حالانکه وړه دوره کې 520 وي دوره کې بيخي کم وي ولني ور کې داخله ورمل تاسو نه وکا پته به ولګي نو اول غزه تاسو نه کوم ومن الناس من يقول سمعنا ده من بعض د خلکو نه غدي چې وای امن نه ایمان راوړې ما ته دا خو الله تم پته وا او خلکو تم پته ده به ولي دوباره بیانې نسب کې خو دي خلان مل کې شي لازم الخبر او خبر کوي نه دغه نکوم یو شی معلوم دي دوباره ولي معلومه مال تحصیل حاصل ویلاو او استاد زميل مال تحصیل د حاصل چې ده کنه دا خو سمنه نه دي اېدی کنه بل څنګه مننه دي مال ګور او دس شي دوباره او دس کوي دا صحیح ده کنه وایو صحیح ده دا مال تحصیل حاصل لیکن یې منی اصول ششي کې لاندې نقطه کې وته لیکلي ځین کې پړاو کړم تازه نه وته تو ورته شته دي نو
خنویل به مزید توجه ویم زه دومره دی ویلي اوس دغه مو وایه تاسو هم دا قصه وکړم نو ګوره یاد ساتي تحصیل د حاصل چې دی د هله منې چې کله به اجتماع د نقیضینو راځي او چې کله به اجتماع د نقیضینو نه راځي بیا تحصیل د حاصل منه نه وي تاسو پوهېږئ لکه یو سړی د دې درسګاه نه بار ووتلو حاصل شو خارج شو که نه اوس وایي چې راوځه اوس تحصیل د حاصل دی دا اوس منه دی تحصیل معنا دوباره وباسي حاصله او حاصل معنا خارج شوه دلته اجتماع د نقیضین څنګه ده یو پیروي چې وته دی او اوس وی روزه معنا دا چې وته نه دی اجتماع د نقیضین ده کنه او کله چې تحصیل د حاصل وی او اجتماع د نقیضین نه راځي لکه او د سشته دوباره کې او د سشته او جی دوباره ولې کې کومې نو بس شته دې بهم کوم دي کې ناروا خبره ونه شته بیر باندې چې مې مسکل غاړې ته کېنو نور بټول تیرېدل موبایل امراله شارش کو قسم یې ته خو نور ته بوسینه موکړه په خوده باور کې قسم یې خوړول چې مفتي سي بینه بریدي یعنی کزما دوا کوي ما داخل کړه وي به ته الله را وصل به رس خبر شو هغه کې مسعود څنګه مې دي طارق مسعود بشان ولان دي به مې کده چې داخل شوی نه یم په خزه مخ کې راځي نو حالت حدث به شپږم نمبر حیز بنوي حایزي باندې چون کې صلات نشته نو طهارت هم نشته اتم نمبر ومو کنه وم نمبر نفاس بنوي عدم نفاس او اتم نمبر دومره ټیم به یې ادم د اصول فقه مسله ده چې هغه کې مونږ فرض شي کني به د سم فرض لکه نابالغ بالغ شو یو کافر چې مسلمان شو او دومره ټیم پاتې زمونږ د حنف محتبه رایدار چې دا پکې تکبیر تحریم کولې شي ټیم کې دومره ټیم پاتې او به ټیم وتلو نو هم ادا نشي کولای قضا به پی کنه نو دومره ټیم به باقی پاتې کا حالا به د فرض کې دومره ټیم هم نو چې تکبیر تحریم وای او کی نبی خو مون نه دی فرض کنه نه به ور سره او د سوم نه دی فرض تاسو به دې باندې پوه شولې خري مخکې راځي دا خو د نفس وضو د بار شرایط وست وضو د صحت د بار چې او د سوکي غیر بار شرایط سړي کله بسي غیر بار درې شرط دی ول دا چې او به مطهري ان شاء الله رسول رواني دي پاکیم وی پاکون کیم وی او دویم شرط ولدا دی چې حالت د هیز حالت د نفاس بنوي او دریم شرط دا چې په اعضاء باندې به مانعي او با دا نه موجود د دې خبره وسکو مطلب رنگ منګ پینټ لګیدل دي او لری کیږي او نه لری کې او داس کې به نه کیږي یا وړمړه په لګیدل دي خرج مخ راځي ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله وليس بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس دقه دا د تعریف دیکھا سبا نه تاسو کې دا د تعریف سره نو غسل الاعضاء الثلاثه ومسح الراس بس دا تعریف دی لاندې وسرا شي اوسې پورا وایو الغسل بالفتح غسل چی وایو یو غسل یو غسل وایو غسل ویل کېږي ازاله الوسخ یعنی الشيء باجراء الماء عليه پیږي په ما په خل چې مخ کې وزما اخیره لري کول د یو شینه او بوتي رولو سره او غسل اسم غسل تمام الجسد ټول بدن وینځلو ته به غسل ویل کیږي دا خو تاسو هدايه کی ویلي او غسل هغه وبو ته هم ویل کیږي یغسل به کوم سره چې غسل وستل کیږي کجي غسل چاته ویل کیږي کم شي چې په ازاله د خيري کې ال جوړیږي لکه ختمي او صابون وغيرها هغه تم څه ویل کیږي غسل خجی دا خو لغوي معنی شول اصطلاحي تعریف مختم کړي هو الاساله به حد اساله سره ان يتقاطر الماء ولو قطره او قطرتين تاسو په شولې خجی اعتراض کړي خو چون کې قاعده معنی بنا دي نه دا هم ذکر کو اعتراض زاده چې مصنف فرمای غسل الاعضاء الثلاثه درې اعضاء وینځل حالانکه اعضاء خو پنځه دي دوله سنت وخت په یو مخ پنځه دي کنه دي او دوسو ذکر کړه درې دا ولي او هغه قاعده ما سوله می خطا کړی و وختي کا
ناغدار چې کله اشیاء متفرقه غن اشیاء تحت حکم واحد راشي حکمی تور یو حسابيږي نو دولا سنا یو حکم کې بیان شوی فغسلوا وايديكم دسدا او خپم یو حکم کې بیان شوی وارجلکم نو به حکم واحدین شو یو مخ یو خپا یو لاس درې شو کنه شو تاسو به دې پوه شولې ها مخ راشدي سره اهم مسله ده به بر الله راځي ان شاء الله توجه ده کنه دا مسله وکړه مسله ده قاعده ده چې د یو عضو لونواله چې دی د دې هم د دې عضو د بلې حصے لپاره کافي کیږي دا لاس ته کنه دا لون دی لون د دې لونواله دی رواخستلو او کمزې چې لون نو هغه دی پیلون کو غسل حتی ورسېدلو نو کافي شو وینځل شو دا بنوي چلکا دا یو ځې پینځل شوی دا مستعمل وبدي ته به اوس دا بل ځینځي دا په مستعمل وبو وینځل شو دا ونه شو پتن لګي ورسېدل کنه قاعده باندې پوه شولې اوس تعبیرن ویم یو عضوی هغه بلل چې لوندواله هم دغه عضوی د باقی سي د برکه فکیږي تقاطر حد ته چورسیږي پوه شولې په دغه اعتراض باندې راځي دویمه قاعده د دوه عضو مخلاص شو دوه عضوی چې پای کې د یو عضوی لوندواله د بل عضوی د وچوالي د پرنه کافي کیږي چې تی بلون کی اگر چې حد تقاطر ته ورسیږي وجه سره جی وجه دا چې هغه مستعمل دي مستعمل وبو غوډس نه کیږي پوه شولې دا وس قیاس ته ښه کوم چې د قاعده موافقي چې دی وضو لنواله دی بل وضو له کافي نشي دا قیاس ته ښه او کوم چې د قیاس موافق خبرې غي د برغ دلیل ته ضرورت نه کړه دلیل هم دغه کافي دی قاعده ده ها مخکې ته بس دلیل بیانو چلته ولې دی یو وضو د لنواله چې هم د دې وضو د باقی سي د پر ولې کافي کیږي په دوه مسلو پوه شولې نو اهم مسله دا ورپسې چې کوه نو وس قاعده ده کوم چې موږ وخت ویلی و چې کله ګڼ اشیاء تحت خطاب واحد راشي نو په حکم واحد کې پوه شولې په حکم نو ته مخینځي د یو ځای لونواله د مخ بل حصہ باندې لګي د دې کې د څومره اجزا دي په یو عضو د مخ کې چونکه د خطاب واحده د لاندې راغلی نو حکمن په حکمن د څه حسابيږي یو حساب شو کنه او قانون دا دی چې بالا مستعمليږي چې د پوره عضو نه جدا شي دا خلانه دي جدا شوی دا ټول حکم په اعتبار سره یو حسابيږي نو ځکه د یو ځلنواله بل لپاره کافي کیږي لا مستعمل شوی نه دي پتن لګي پوه شوي کنه په ورسېدلې په او که چېرې د مخ غخپو باندې لګي لاسونه باندې نو بس مستعمل لګولې ورسېدلې په البته اعتراض برازي فقيه مسله دا هم ده چې د یو لاس لوندواله کرواله بل لاس پلون کې تقاطر حد ته ورسې به هم نه کافي کیږي هنن کې لاسونه خذواله تحت حکم واحدین دي د قاعده موافق دي د دوړ یو شي چې یو شو نو د یو لاس لوندواله او به د مستعمل ونه ګرځي بل لپاره دي کافي شي سوال پوه نه شولې هم د حکم د خپوم دی یو په بل او بل نه کافي کیږي پوه شولې په دغه جواب دالې تاسو لږ متوجي شي دوه لاسونه یا دواړه خپي دا عضو واحده نه ده حقیقتا هم او عرفا هم حقیقتا ولنه د ظاهر د یو لاس یو عضو د بل لاس بل عضو ده پوهیږي په عرفا هم نه ده عرفا څه مطلب لاس خلک انځي دا په بیل پیره باندې انځي دا خې او دا غس لاس په بیل پیره عرف دا روان دي معلومیږي عرف کې کدا یو ځل بدوړ انځل شولې یو ځل نه انځل شي نو جدا دي حقیقتا هم لاسونه او عرفنم دي حیثیت توکی دي حق جو مختلف دي حقیقتا عرفن او متحد دي حکما صحیح شو نو حقیقتا او حکما مقابل شو اذا تعارض اور بس تساقط عرفن ځان لپات شو عرفن وای چې لکه دا مختلف دي ځکه هم دې ترجیح ورکړه مختلف به حساب کړه یو لنواله بل لبنه کافي کیږي تاسو وایې شلې
تا خبرې چې دي تاسو مونږ کې چې ګرانی لګي خدا ضروری دي مفتینه د بارا چې کنه همانه مونږ پوي شو وجو باندې پوي شو مولوی سي پويږي به مخکې راځي هذه جزئیات بیانو وختم بیان کړیو اصابع زائده کف زائده چې دا فرض دي چې انځوي ور سره کله چې بلاس باندې اورنه ختی نو هغه واجب پکې کم دی او داس کې واجباتو کنه معنی د وبونه کم شی موجود وي کوړی کارسي سرمنې ته وبونه رسیبه به د سن کېږي خدا به ول لري کې ها دي کې و مسله ده لکه برستو کوزا مخکې راځي خیره ده او دینو کانو مکانو کې نه خته ده به څوکم وي نو سره د دینه او داس کېږي خیر ده یو بګي حرج د دویم د دې د وبلنواله زیلته هغه نوکانو یخترسي پیږي په دغه شان خاوره د خټه د پکې نه خدي کېږي او نکریزي چې دي اذا تجسد چې باقاعده جسد جسم جوړ کی نکریزي دوه قسمه دا رنگ روغن نکریزي یو هغه جسم جوړ کی لاندې ونه بریدي یو هغه چې فقط رنگ راولي کوم چې جسم جوړ یا معنی وي لري کې به او کوم چې جسم نه جوړي دا معنی نه وي پیږي په دې معنی خجی د دې سره کوم جدید مسائل دي نو هغه ته لغوه کېدی زه دې لبروست راشو همدغه شان یو زید زخمی شو هغه معنی کغیل د پوستکه دی واوړي کنه به بس بر پروت وي نو هغه لاندې وبر سوال لازمي نه دي خیر دی بر زید چې ودغه معنی بوله کېدل کافی ده مصنوع اعضاء چې کنه مصنوع اعضاء لګول سیدی کنه دا حضور اباحت کې به وایو ان شاء الله تفصیلا او ویلیم دی منګ ریکارډ کې شاشتم ده پوره تفصیلا هم ویلی بهرحال دغه مسلې سبب ګورو سوال دا دی مصنوعي اعضاء کڅو کو لګي غسل او داس کې به څه حکم وي مثلا پوزه مصنوعي لګولې ده لاس ګوته مصنوعي لګولې ده ورسېدلې پی نو جواب دار دوه قسم دي یو هغه چې هغه باقاعده ده جسم یې ګرځېدلی نشي را لري کوي کرا لري کې تکلیف درکې حرج پکې نشي را لري لري کول یعنی څوک چې لګي په دې چې لګي سوچ لګي چې دا به مې شي یو داسي او دویم داسي هغه اعضاء مصنوعي اعضاء چې هغه ارزي لري کې یو غدي یعنی به دې سوچ لګولي چې بس لري کو به دې وګدو پیږي به نو کوم چې مستقلا لګیدلی کله لري کې هر جی بګي په دې سوچ لګیدلی چې نه به لري کو همیشه د پاره وي هغه حکم دی نه عضو دی نو هغه انزل فرض دی پوه شولې پی کوم زمانه دی لګولې دغه کوم یخ دی کنه ال توبر سوال فرض نه دی بس د دې لپاره تیر شولې کافی دا ورډېره هم مسلې دی پوه شوې پی او کوم چې لري کېږي او ارزي نو هغه حکم د نه جسم نه دی هغه باندې کې وبته رکړې ولاندې زه پاتې شو نه کیږي بل لري کې لاندې زه بوله وبکه لمده به مولي سي پیږي به خن ولې د سي مسله د اوس به تطبیق مو کو موږ ان شاء الله هم نن درس کې یا سبا درس کې بيو کې راشي الته یو قاعده را باقاعده عنوان لګیدل دي توجه چې کوم شی د بل سره متصل وي یو قید په اتصال قرار سره دوه قیدا متصل وي اتصال قرار سره معنا دا چې همیشه د پاره اپ حکم دی نشي کی متصل به اتصال قرارین د شی سره چې په حکم دو هني شي کی یو سره زمکه غرسي ونی به خپل غرسيږي اتصال قرار سره یا بادي پکې د خپل غرسيږي اتصال قرار دی ها دا کوم فصل چې رزي کرو غنم جوار د اتصال قرار نه د پکې نه حسابيږي زمکه کې تر څو چې باقاعده تسرین شي دا ان شاء الله توایو تاسو ورسېدلې نو کوم آزاد چې موږ ولګول همیشه نو وس اتصال قرار دی اوس په حکم دی نه اوس وکې شو خبر وګدانه شو لډیره بس دې زماني بس کو خبر نور سره ګورو مخکې راځي دا خارجي مسائل خو یو به بس کو وګ به پیژنې تاسو وخت چې لګي خلک تم اهمه مسله ده د دې بچو کوم ما سبب کو
نو لسی د دې مختلف صورتونه دی هغه بیان تاسو لږ متوجي شي یو باقاعده ویخته لګولې نن سبا لګي کې خېلې وی کری باقاعده ونه دغه مخکینی قاعده په بنا باندې اتصال هم دی او قرار هم دی نو عیني دا مخطوب حکم کې دی دا غیر بر دي ما سکواله خبره ختمه رسې به چون کې الته چمړه ممړه زيتين لګي دي غسل لګول او اسم سرمن توبه رسي سوال نه پیدا کیږي یو صورت شو دویم اختکرینا یو سرمن غونته کې خپلې پاغي منی اختی هغه سر دا چي رسې به د دې به دوه صورت دي یو دا چې عارضی خلک لري کوي او دي تاسو دا کنه دا نو اقذول حکم بده کوم دي مسبینه کیږي بای دا خو د جسم انسان دا اتصال قرار نه دی غسل چې کې باقاعده به لرګي غسل دی نه کیږي پوهه شولې به څه صورت شو دوا دریم همدغه چمړه شاندا او دا بالکل سر کې پټ کړی دا او باقاعده پکې هغه الفی وغیرہ لاندې ولګي او دا پر برک لکی وینه لري کیږي خلک یې کوي کته است کا اندازه نه وسوم معنی وسوا اوري خلک یې د سې کوي فویږي بدی دا هم اتصال قرار نه دی دا اتصال قرار دی کې سهارج نشته لري کولو کې اصل کې دې پکې خودو کې سهارج نه و خامخای سلک دی لانجې ځان لګوري لہذا که څوک مسکې مسبدي مې نه کیږي ها سر بنور ایسمانی ربع مسه وکړه کار به وشي خو خبره د غسل رااله نغه بلشتک وی غلان دی وبنه پری دی او کلان دی راړي شکم دی الفی والا ایسه دالته وبنزي غسل به کې بار حل نوزي څه صورت شو څلورم صورت یې واوري همدغه چمړه د اپریشن نو کې او بالکل سر چمړې جوړه کې وینه لري کې لازم کې دغه صورت کې اعضای مصنوعي اعضا چې کوم ولنې تیر شو دغه په حکم کې اتصال قرار به موندو نو سی حکمدار مسم بکیږي او د دې د بره وبت تیریدل د سر د چمړې د بره وبت تیریدل دي خبره ختمه شو څه صورت مولوي ورسېدلې به ګرانه خو بنې کنه خچنه د ګرانه به چې لګ نورم ورشي اوټ د بره چې روشنايي لګي کنه نغم جسم نه جوړي کا نکریز والا خبره مختي وکړه کار بکیږي نه خون بالش د زنانه لګي هغه جسم جوړي کا معنی ده نه بکیږي او دې کوم قاعده ده د کوم شي چې جسم جوړي نو هغه په بدن په یو حساب باندې بل خصوص اعضای مغسوله باندې لګول د ټیک نه دي چې کاودس به نه کیږي خو که چا وکړه به نو که څه حرج نه خامخا به لري کې یو د سینې کیږي او کنه داسې کلک شوی چې بدن سره زخمی کیدل بس به مجبوری ده ضروريات تبيح المحظورات قاعده په وجه به کار پکېږي پوه شولې به سترګو کې خلک دا شی لګي څه وته وي اقشه هغه څه حکم دی هغه سترګو کې مودس کیږي ځکه سترګو دن نه سینځل په ودس غسل کې فرض نه دی نو بس پوه شولې به مخکې راځي او خزي لب استک دې ک بکسر الحمزه دا استک دې خبر حال څه شي چې دې کنه مونږ نه دې خو مونږ خزي همداسي خو کیږي نو هغه کله ګولې هم چمړه جوړې نو هغه هم معنی وضوئی خیات ساتي ورسېدلې مخکې راځي ومسح الراس والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل عند علماء الثلاثه درې علماء امام ابراهيم والله امام محمد رحم الله امام يوسف رحم الله هم د دې قول مفتى به دي ماري خپل کتاب کې کچري تاسو ماري کتاب نه لیکل کوي او هو المفتى به قاب ملك قاب مراد القول الراجح ده هدايه معنی داغي راجح اقوال معنی مفتي غلام قادر سب داغه شاګردانو لیکل کړی دي ویږي نو القول الراجح به مراد یو کله کلمه القول لیکلی القول صواب د قدري د مسائل د راجح مسائل حضرت هم په تقریر دي تقریبا نو هغه والا به القول کی ورحال دا قول راجح کی دي لکشن باطل والمفروض في مسح الراس اما صلى الله تبيني چې لکه ما صدر است وکړه هم سو برؤسکم مطلق راس راله نو مطلق مراد ده کې خاص جزء مراد ده ازمو د حنا په نسبانی
څلورم میسر سر مراد ده اعتراض پر راځي څلورم میسر کوم نه ثابته هم سو برؤسکم کې هم مطلق راس راغله حضور رضی الله عنه د با چې ده کنه لنجه دی جوړه کړی ده برؤسکم مونږ ته یادو کا لکه بعد چې بچا داخله شي کول نه مراد نو څومره مراد دغه پته نه لګي نو موږ احناف مسلک دار دا مجمل له او مجمل د بار به د مبین بیان ته ضرورتي بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي د الله پاک د کلام نبی علیہ السلام بیان کوي د نبی علیہ السلام د کلام الله پاک بیان کوي د نسخه چې ورته موږ وایو کا د دې بیان ان شاء الله اصول فقه به تر زمانه کې اوس زیات خو پرې دی اوس نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي فعلی حدیث باندې اتا صبات تقومت فبال وتوزع ومسح على الناس فناسي ماني مسح کلم دغه ځای پورې وایو برحال مفروض في مسح راس مقدار الناسيه مقدار د ناسيه څومره دی او ربع راس لما روى المغيرة بن شعبة اگر روایت کړي مغیره بن شعبه رضی الله عنه مبارک وي عمل خندق ایمان راوړو 136 حدیث سے نقل دي شپږ 50 هجری کې یو 50 هجری کې وفات شوی اتا صبات تقوم فبالا تاسو به ترمذی کې به پورا باسونه ویلي پر دې ډیران باندې ولې د شل کولو ولاړو دا قصې پکې دي فبالا وتوضا ومسح على الناسيه لاندې یو اعتراض کړی دی منطقي اعتراض زدام ضروری دی وی کو اعتراض زده چې تقریبا غیر تام دی تقریبا غیر تام چاته وی ګوره اصطلاح اور سرو پیجنو تقریبا غیر تام دی ته ویل کیږي چې دا یو شانی او دلیل بل شانی بیا الفاظ دي ګر دلیل چې د داوی موافق نه هغه ته ویل کی تقریبا غیر تام دلته خبره داوه د ربع راس وشولا او دلیل کی ناسیه رااله پکار ده چې دوام د نصیبه به بټیک وي یا دلیل کې مربع راس به بټیک وي په سوال پوه شولې جوابداري مولوی صاحب ناسیه د سر ربعي نو لازمی کوم معنا دغه به تور دلیل نیولې دي دلیل که مطابقیم ټکی که دلیل تضمنیم ټکی او که دلیل التزامیم ټک دلته التزامی دی کنه او مسال الناس یا ناسیه باندې مسو تاسین ربع راس مراد ده بس وکړو قصر باندې باقی نور وګد کیږي